صاحب سے پرون چې په پیښور کې دغه پیښه شوې ده د دماکه په دې په څه وایي سر تاسو؟ نو هغه خو که موږ وګورو دا خو انساني عمل نه دی، دې ته دا نه انسانیت مني نه مذهب مني، ایون د چا چې په خدای پاک باندې هم څه یقین نشته هغه هم نه مني. نو په دې باندې بس یوه څه وایو، تاسو په خپل نظر واچوئ. زما او ستاسو خو دلته کې یو قسم له ګپ شپ روان دی، موږ په خپل ګپ شپ کې دا خبره کوو چې یاره ستاسو په دې باندې څه رایه ده. دغه یو دغه پیښه خو وشوه که نه، خو تاسو دا پوینټ نوټ کړی دی چې دا پیښې بار بار کیږي او بیا د دې اټک نه په دې خوا باندې زیاتې کیږي. دا خو تاسو زبردست دې لحاظ سره وکړه. منظور پښتون یو زبردسته خبره په خپل پروګرام کې کړې وه چې اټک دا پل چې دی دا پل سویرات دی، د دې اټک په پل چې ته واوړې دی خو پنجاب دی نو دا جنت دی، او چې دې خوا راواوړې دی نو دا دوزخ دی، د پښتنو سیمه د پښتنو سیمه دوزخ دی، او هغه چې پنجاب ته واوړې دی دا جنت دی، او دا اټک پل سویرات دی. څنګه چې تا دا اټک ته پل خبره وکړه. نو زه درته هم د دې ریسنټ اگزامپل در کومه، بیګا زمونږ په پښتونخوا کې جنازې پرتې وي او هلته په لاهور کې کنسرټ کېدی که نه، نو دوی چې دا مونږ ته وایي اکثر په پښتنو باندې دا خبره کوي چې یاره تاسو مونږ خو یو قام یو قام یو که نه، بیا چې کله عملي خبر راشي که نه جي نو بیا زمونږ جنازې پرتې یو هلته کنسرټ کېږي، میوزیک کېږي، قام چې یو وي که نه سر، نو بیا په ټول څوک چې وایي دا کلیم کوي چې دا یو قام دی، چې کوم ځای پورې دا کلیم کوي که د کراچۍ پورې که د کشمیره پورې، نو بیا ټول ځای کې یو شان ماحول یو شان سوګي. نو دا کومه خبره چې ته کې دا خو صرف دا مخکې به ورته مارشتیلوم وي او اوس ورته نن سبا پاکستان سټډیز یا مطالعه پاکستان وایي. نو خبره دا ده چې مطالعه پاکستان دا یو قوم ګڼي، حالانکې دا یو قوم خو نه دی، د پښتنو جدا قوم دی، د پنجابیانو جدا قوم دی، د بلوچیانو جدا قوم دی، د سندیانو جدا قوم دی. دا خو ډېر شی قومونه راغونډ شوي دي او ډېر شی یونټ یې راغونډې شوي دي، او دا یو سیسټم ته جوړ شوی دی. او هغه سیسټم چې هغه یو وخت کې دا ویلی کېدو چې که څنګه چې زموږ مشرقي پاکستان او بیا د مغربي پاکستان نو دوی به دا خبرې کولې چې که فرض که دغه خلک زموږ نه لر شي، دوی زموږ ریسورسز خوړل او په دوی سیلابونه راځي او دوی چې کوم دی نو هغه هر څه هغه ته لر شو، هغوی ترقي ومونده او موږ دلته کې چې کوم دی نو خوار وزار یو که نه، بلکې ټوټل موږ څه خوار وزار یو. خو کومه خبره چې دا ټک ته پل دا ټچ ته ورکړو، کومه چې ما منظور پښتون یاد کړو هغه طرف ته چې کوم دی جنت ته دی، خو دوزخ ته نو موږ یې دوزخ کړي وو. او زما په خیال زما ته خو چې کوم ښکاري هغه بیا هغه سیسټم دی غواړي چې یاره دا کوم نیم برخه ده نو چې دا رانوم لر شوی چې یاره دوی صرف داسې غواړي چې دا پنجاب چې ته پاتې شوی او هسې دا زما دغه ګپ شپ په طور چې ورته زه کم ګورم، نو زما په خیال چې دا بیا دا پنجابي استعمار چې کوم دی یا دا کوم څه چې ورته کم ټرمز چې دوی له استعمالیږي، زما په خیال هغوی دا غواړي چې دا اټک ته پل نه دا دی خوا خلک چې دی د دوی سره انډسټري نشته، لکه انډسټري خو زموږ سره هېڅ نشته، موږ سره که و هم خو هغه یې داسې کړه چې هغه ټول هر څه کوچ یو طرف ته راغونډ کړل، دغه طرف ته د اټک ته پل نه را دې خوا شوملې شوې، یا که د پنجاب نه په اخوا وځې نو د سند او د کراچۍ سال د کراچۍ زموږ معاشي هب و هغه هم لاړه، هر څه لاهور ته رالو. نو زما په خیال دغه کوچ شو او د دې نه چار چاپېره ټولې شوملې دي. نو زما په خیال دا غواړي هم که څوک داسې چې دا کوچ دې پاتې شو، دا شوملې موملې څونه ځایونه چې دي دا رې دې لر شوی. او بیا چې بیا خبره کوو چې یار دا تاسو چل کوئ بار بار یو قوم یو نسل یا یو ژبې والا ټارګېټ کوئ سر، نو بیا خبه کېږي دا قوم پرستان. نو داسې کار دی چې مونږ خو په خپله ما او تا خو یو محرومه، مونږ محرومه طبقه یو، مونږ خو په خپل غم جاړو، هغه که ورته اوس هر سړی په هر نظر ګوري. لکه دا زما او ستا دا ګپ شپ چې کله سرکاري نوکران ګوري نو هغه خو چې کوم دی نو ډیفنیټلی په کار ده چې هغه په دې قار شي، یا زموږ ډېر داسې ایون زما په استادانو کې راځي هغه چې کوم دی نو هلته کې په پنجاب کې ښه برابر ناست دي یا د اټک ته پل نه اخوا دي، هغه چې کوم جابس کوي، نو که زما استاد دا ګپ شپ یې وکتو نو ما او تا باندې خو به اول لیکه راکږي چې دا دواړه غداران شو که نه. او قدرتي خبره ده چې کله ته د خپل حق خبره کوې ته بیا غدارې، ته چې کله خپل حق غواړې ته بیا غدارې. هلکه مونږ خو تا مشر رور ګڼو، ته خو ما کشر رور وګڼه که نه. مور ته دې خیال د مور څلور بچوړي، دا کم بچوړي چې مور زیات خیال ساتي نو دا باقي درې بچوړي د هغوی پړه کې نه راځي. زه په خپله پلار یم، زه چې اکثر په دې خپل وړوکي بچوړي باندې زما زیات زړه ځکه خوږېږي چې هغه وړوکی دی، هغه خپله خصمانه هغه شر نشي کولی. نو زما مشري زوی زما نه یو پیره ګیله بلکې خپلې مور ته یې ګیله کړې وه چې زما د پلار زما سره هغه مینه نشته کوم چې د دې کشر سره دی. بیا هغه ما پوه کړم، ما ورته ګوره زویه هغه چې کوم دی هغه خو ماشوم دی، هغه اکثر په تلو کې هم راتاو شي نو هغه تر تله غواړي، هغه راپاسول غواړي یا ډاټ کول غواړي، مې ته لوړ شوی. نو ګوره هغه زما په دریو بچوړو کې چې کوم دی یو بچوړي ته چې زما اکثر لږه هم توجه سیوا شي نو د دوو پړه کې دا خبره راځي. نو مونږ خو د پاکستان که فرض که مور ده، دا ریاست که مور ده، مونږ د دې څلور بچوړي یو. اوس چې دا ریاست د یو بچوړي مور ده
او دا درې د دې پلندر بچوړي ورته وایي که څه وایي ورته هغه یو ټرم استعمالېدو مخکې دا وایي زما پلندر پلار دی نو زما په خیال دا په اردو کې چې ورته سوتیله وایي دې ته په پښتو کې میرنې نو دا یو بچوړي ته چې زیاته مینه شو نو دا خو د مور خپل بچوړی شو دا درې چې کوم دي دا میرني دي نو زموږ دا مور چې کوم ده دا میرنۍ مور ده زه خو ما او تا خو به خپل غم جاړو زموږ د بل چا سره څه کوه زموږ د اټک ته پول نه خو زموږ هېڅ کومه ستا خبره دلته کې زموږ شمېره څو ته ورسېده د مړو سلونه سیوا شوي ده او زخمیان یعنې هغه زخمیان هم په داسې حد له دي چې په دې کې به نور مري ځکه چې پرون دا د 40 نه چې کله د اخرنی ډیت چې پرون مونږ کله ټي وي کتو 40 نو یو ملګري خبره کوله چې دا شمېره به د 100 نه اوړي عقایده تاسو ووایي چې دا 100 ته ورسېدو که نه نو اخوا دې ګډاګاني اخوا دې چې کوم دی زندگی آزاده ده دا هغه ځای هیرمنډۍ مسلمانه ده او زما د ځای چې کوم دی نو د عطاالله جان صاحب ډېر زبردست شعر دی زما نه دې ټایم کې غالبا چې هېرېږي خو اخوا د هغې مفهوم دا دی اخوا هیرمنډي چې کوم دی هغه مسلمانه ده او دې خوا زما جومات چې کوم دی دا کافر دی سر یو تاسو یې که نه چې دا خپل غم به جاړو که نه نو یوازې په جړه کار کېږي مونږ ولیدو ریپیټډلی دا پیټرن فالو کېږي دماکه وشي مذمت وشي ډیپیانې تورې شي او افسوس وشي او د دې مذمت کو او د دې معذرت کو که نه دا خو په مخه روانېږي ستاسو په خیال په دې کار روانېدی شي نو داسې دی چې اول چې کله دا تبه نه ده دا ایس سچ بیماري نه ده دا تبه چې ده که نه دا تاله انډیکیشن درکوي چې ستا په کولمو کې زخم دی مونږ ورې ګپ شپ لګو ډېر زیات سیریس کېدو ته هم ضرورت نشته دا تبه چې ده که نه دا یا د ستا د کولمو زخم دی یا ستا د ګردو زخم دی یا چې کوم دی نور داسې څه که نه نو زما په خیال زما او ستا د اولنۍ چغه چې ده دا هغه تبه ده دا چغه مونږ سره وباسو مونږ ته یو مرض دی نو چې اول خو دا ټول قوم په چغه کول غواړي اول په ټول قوم تبه راتله غواړي ما او تا چې نن کوم سوچ کو دا د څو کسو دی دا به د ډېر وي هغه زما او ستا په شانتې ولې خبرې نشي کولی په ما او تا پسې شاته څه دي ما او تا پسې شاته هېڅ نشته خو ما او تا په خپل همت خبره کوو په خپل همت خبره کوو ما ته پته ده مونږ دواړه چې کوم دی مونږ دواړه بې څوکه یو خو زما او ستا لږ دا همت شته چې وروره دا ظلم روان دی او دې ظلم ته ظلم وایو ځکه چې یاد ساتئ هغه یو عالم ډېره زبردسته خبره کوله چې په کوم ځای کې ظلم روان او احسانه تا پې ځان ننګاره کړو نو ته په دې کې شامل شوې ته که په لاس باندې دا ظلم نه شې ودرولی په اواز خو ورته وګویه که نه وروره ظلم دی نو که په اواز ورته هم نه شې ویلی نو ګونګوسۍ خو جوړه که که نه که نه یا بیا په دې اړه کې هغه د وایي د ایمان د ټولو نه کمه درجه ده نو زما په خیال چې زموږ بیشتر پښتانه چې کوم دی د لس کم سلو نه سیوا فیصده خلک چې دي دا په دغه د ایمان په دغه درجه کې دي چې پړه کې ورته بد وایي اول د ټولو له دا سوچ پکار دی چې ظلم روان دی یو انټرسټینګ یو آی جی پرون ویلی دی چې جی دا خو ماته داسې لګي چې دا ریپیټډلی لږ لږ بارود راوړی شوي دي که نه نو دا خو الټه خطرناکه خبره شوه مونږ وایو چې دا 3-4 چیک پوسټونه او های الرټ چیک پوسټونه څنګه کراس شو هغه وایي دا په مخه کراس دا ته ډېر زبردست خبره وکړه ګوره په کیلو بارودو باندې ما فیاض ظفر صاحب سره خبره کوله زموږ سینیر جرنالست زموږ په مشرانو کې یو قسم راځي هغه وایي چې وروره دا په 10 کیلو بارودو باندې هم دا چت درار تاویدو نه دی نو ستا دا خبره هغه ایجي صاحب چې کومه خبره کړې ده بالکل ټیک کړې ده دا خبر برابر راوړی شوي دي یو ځای کې خبر برابر دوی ته ایښودي دي په اخر کې ورته بیا باغ کړی دی که نه نو د حالاتو ته چې ګوره د هر ملک چې کوم دی د هغوی خپل صنعتونه هغه چلیږي په هغې باندې قانونه چلیږي مونږ چې د چا سره دښمني ده چې یو میزایل یو توغندی وتوغی پښتو کې ورته توغندی وایي غالبا که نه یو توغندی میزایل چې هغو ورخلاص کړي نو موږ پسې د هغې نه ښه پاورفل ورخلاص کړو په جنګ کې زموږ د هغوی سره څومره دښمني ده تاسو چې ورته د هندوستان چې ورته ویلی کېږي انډیا چې ورته ویلی کېږي هغه په ټیکنالوجي کې څونه مخکې تللي نو په دې ټیکنالوجي کې زموږ دا څوک چې دا ملک چلی هغو له پکار نه دی چې ورته د خپل نوی کل په ټیکنالوجي کې په هغو پسې تېره کړه د خپل نوی کل په تعلیم په هغو پسې تېره کړه دا یوازې په دغه توغندو په یو بل سره مقابلې کوو او هغه توغندي چې موږ جوړ کړي دي نو هغه سره جوړ کړي دي یو سړی د هغه سره راځي او جومات دننه راځي او بق یې وباسي او کله موږ وایو ملا یې وله ماته کړه او کله یې وله خپې ماتې کړی هغه د ماتې ملا سره راغی او ما له یې دونه غټ ډز زمانه وویستو او بیا هم ځي زه خو یم دغه ملا ماته چې د چا ده تاسو ترهګر وایي هر څه چې ورته وایي دوی له خو په خدای تعالی یقین وکړه د پاکستان نه ټولو نه غټه تمغه پکار ده په دې سینه باندې چې په ماته ملا باندې چې کوم دی په ماته ملا باندې هغه راځي او زما ملا ماته کنفیوژن هم دی که نه یا خو ته د دشمن کا او یا دوست کا که نه نو ته کله وایې چې ملا وله ماتومه او کله چې دا ډېر ښه خلک دی او ډېر ذهین دي او ترقي غواړي او میټینګونه ورسره کوي که نه
نو اول خو ځان کلیر کړه ته غواړې ګوره ما ته الریډي وایي چې زموږ سره خو داسې ایز سچ هیڅ نشته، زموږ سره صنعت نشته، هیڅ نشته. نو موږ به ساغه په خون ګرمۍ دپاره خو به څه چلونه ولونه پکار دي که نه. نو نور خو پکار ده چې دا ریاست چلوونکي چې دي دوی د دا چلونه ولونه چې کوم دی دا د خپل لږ راغونډ کړي، د ګوډ او د بیډ دا سیسټم دی ختمیږي. ستا خبره یا دې ورته ګوډ ویلی شي او بالکل د دې سیسټم حصه دي کي دغه خلک یا خو دې بیډ کي او ټول قوم دې پسې دغه کي. لکه په دې مخکې ورځو کې چې سوات ته کله خبره راغلې وه د سوات مشرانو کلاو خبره کړې وه، وایي زموږ نه د دې ملک چلوونکو ریاست ته زموږ ضرورت نشته، ریاست ته خپلې ټولې دغه چې کوم دي د ادارې میدارې دا دې ټولې وباسي او موږ سره صرف تا پولیس پاتې کي او موږ د قام بچی به ټوپک راولي وی موږ پوه شو دوی پوه شه. دا به څو کسي زر وي 2000 وي 3000 وي 15 دي شي 20 دي شي 20 کروڑ عوام د 200,000 کسانو مقابله نشي کولای. خو دا خو د دوی چې کوم دی نو لکه هغه دا لبې مبې نورې خط ګوره موږ اوس د زندګۍ په داسې ډګر ولاړ یو چې موږ خپل د ګپ شپ د پروګرام آغاز چې هغه ګپ شپ دی ما ورته به په مختلفو مسایلو خپل ګپ شپ لګو زموږ نه څونه سیریس لاړ. نو پکار دی چې اوس دا قوم ټول د نور د زموږ سره ګپ شپ نه لګي، دا پروګرام خو زموږ ګپ شپ دی خو نور د زموږ سره ګپ شپ نه لګي او موږ د لږ سیریس شو او دې مسلې ته چې کوم دی په سیریس سترګې دې ورته وګورو او دا قصه دې موږ نوره هوارو. سر د دې اولني اواز یا اواز پورته کول د دې اثر ځکه دی که نه چې خو په خپله زه چې اولنۍ کله چې په سوات کې دغه پیښې واپس شروع شوې نو په کابل کې یو احتجاج نو اول خو مې سوال کوو یا الله ما چې خلک راوتي که نه ما چې واپس را سره هغه لبې شروع نه شي. خلک وو بیا دویم احتجاج چې و د هغې نه سیوا و بیا دریم سیوا نو رو هغه اواز سره اواز میلایدو او د خلکو سره خلک رو میلایدو واړه ماشومان پکې وو بوډاګان پکې ول که نه. زما خیال دا ګپ شپ په خپل په دې ختم کو چې نور د افسوسون نه قلاریږو اواز پورته کوو احتجاج کوو او ټولې دنیا ته دا وایو چې مونږ امن خوښو دا ترهګر چې دي دا زموږ سره منصوبه شوي دي او په مونږ مسلط شوي دي مونږ دا نور نه غواړو. دا خپل ګپ شپ په دې پوینټ باندې ختم کو چې د 2007 او د دغه هغه ترهګرۍ هغه اولنی کم ډېر زیات هغه پاورفل دی ورته سټیج جوړ کړی او هغه خلک یې ول په پیک ولرسه یو ګراونډ یې ورته جوړ کړو د خدای کلام او حدیث او که نه د هغې په تناظر کې دا مذهبي لټریچر الله به یې رادن نه کړه که نه. نو په هغې کې هغه عالم د فضل ربي رئیس صاحب خواله راغی ما ته دا داسې یاد دي لکه دا سات هغه ورته وایي چې رئیس صاحب زما لږې پیسې پکار دي. هغه ورته پیسې دې څه له پکار دي؟ وی یاره زما یو ښځه ده یو لور مې ده وی مونږه وزو د دې سوات نه او وی دومره پیسې پسې لګي پکار دي چې د خاورو تیل پې وشي. نو هغه ورته ویې ولې وی ډېر ښه کتابونه مې ثابت عمر جمع کړي دي وی مور و پلار خو را سره دا یو قسم له ظلم کړی چې ما یې ټوپک په لاس کې نه ور راکړی که نه زه به اوس جنګېدلی وم خپل تپوس کړم وی ټوپک خو یې ما په لاس کې نه ورکړ ما یې کتاب په لاس کې راکړو. نو زه چې ځم د کتابونه پاتې کېږي نو زه غواړم چې په دغه کتابونو باندې تیل واړم دومره پیسې را سره چې په دې کتابونو تیل واړم تیلې ورته وګم او خپل سر او د دې بچوړو سر بچ کړم او ځم. نو رئیس صاحب ورته وایي چې یاره دا خو داسې تله نه دي پکار او لږ دغه لږ مقابله نه کوو. نو هغه ورته وایي جوی داسې کار دی چې کم از کم زه واته ځکه غواړم چې وی خدای پاک په دا نمرود چې دی که نه دا فرعون وی خدای پاک په دا فرعون اول ورته ولي دی به وروسته ورته ولي او د فرعون دا قوم به اول ورته ولي. نو زه ورته چې په غور ناست ما ورته کتل بلکې غالبا چې ما ته تپوس وکړو ما وی مطلب وی ګوره دا فرعون خدای پاک د اسمانه نه و فرعون ناکوس کړی دا دې خلکو په جمع ردنه فرعون نخ کړو. یو ظلم یې وکړو دوی پې غلي دویم ظلم یې وکړو دوی پې غلي دریم ظلم یې وکړو دوی پې غلي. د دې ظلمونو نه بعد هغه بالکل د خدای دعا وکړه فرعون شو او دې قوم ورته دغه قصې کتل د دوی د خاموشۍ د لاسه فرعون شو. نو زما په خیال زمونږ په دې حالاتو کې چې کم سړی غلی دی دا دغه د فرعون قوم دی دا کم کسان چې موږ ته فرعونان کېږي چې هر څوک دي هغه که د څه په بدلو شکلونو کې څوک دا ملک چلی په پټو مخونو کې دا ملک چلی هغه که د بهر نه څوک دي هغه د ملک دننه دي که بهر دي هر څوک چې دي دی چې د دې فرعونیت د حد ته رارسي په دې کې زموږ خاموشي ده. نو چې کم کم سړی هغه که صحافي دی هغه که پولیس دی هغه که عام وګړی دی ستا نه به خدای پاک ستا د لیک تپوس کوي ستا د اواز تپوس پکوي چې دا طاقت خو ما تاله درکړو ته په دې کې تا څه کړي. نو پکار ده چې موږ په دې خپلو طاقتونو کې د دې مقابله وکړو او کوشش وکړو چې د بل پروګرام کې چې ته څه ښه غونته کې ګپ ولګو او پکار هم داسې وه ځکه چې دا قوم ټول دړمنو نو د ګپ شپ آغاز زموږ ډېر د دړمن دغه نه وشو خو کوشش وکړو چې بل پروګرام داسې په ګپ شپ کې موږ ولو
او غب شپ مخکې بوزو که ژوند وفا وکړاله